یو وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم په غار حرا کې ناست دی. جبرائیل علیه السلام راځي چې کله غار حرا ته جبرائیل علیه السلام رالی او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره د ناستې د پاره یو داسې نالي راخستې ده چې هغه له یاقوتو جوړه ده، هغه له یو ښایستو ملغلرو جوړه ده. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پر هغه کښېنستی. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د نبوت پیغام ورکو چې الله تعالی ته په رسالت باندې په نبوت باندې نازولی. تر دې وروسته په غار حرا کې جبرائیل علیه السلام د ملکې په شکل ورسره دی. جبرائیل علیه السلام ورته وایي اقرأ. اقرأ معنا دا ده چې ووایه. د الله رسول ورته فرمایي ما انا بقاري، زه خو لوستونکی نه یم، زه خو ویونکی نه یم، زه خو امي یم، ما خو خط نه دی ویلی. اوس دلته یوه خبره دا ده که چیرې جبرائیل علیه السلام د الفاظو ورته ویلي نو الفاظ خو امي سړی هم ویلی سي. که یو داسې چاته ووایې چې هغه په خط نه پوهېږي، ته یو خبره ورته وکړې هغه خبره خو کوی سي. داسې شخصیت چې هغه د فصاحت او بلاغت خاوند دی هغه خو په طریقه اولا سره ویلی سي. نو محمد رسول الله څنګه په جواب کې وایي چې ما انا بقاري، زه خو ویونکی نه یم، زه خو لوستونکی نه یم. نو په روایاتو کې راځي چې جبرائیل علیه السلام دته لیکنه راوړه. په هغه پرچې باندې دا لیکل سوي دي چې اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. نو د الله رسول ورته وایي چې ما انا بقاري، زه لوستونکی نه یم، زه امي یم، دا ویلی نسم، دا خط نسم ویلی. او که چیرې جبرائیل علیه السلام دغه الفاظ په خوله ورته ویلي، بیا چې محمد رسول الله په جواب کې ورته وایي چې زه دا نسم ویلی، هغه په دې خاطر باندې چې هلته د جبرائیل علیه السلام راغلی دی، د هغه انوارات پر ده باندې ډیر دي، د وحي اول وار ده، د وحي عظمت خو ډیر لوړ وي. نو د محمد رسول الله د بیرې په خاطر به ورته وایي چې ما انا بقاري، زه نسم ویلی. محمد رسول الله په دې وخت کې ډیر وبېرېدی.